باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باب دے پا بیان دا کبائرو کے کبائر جمع دا کبیرن کبیرتن دا کبیرتن جمع دا الکبائر کبیرتن مانا دا وحی السیئت العظیمت غٹ گناہ توئی غٹ گناہ الکبائر یا السیئت العظیمت غٹ گناہ تا کبیرہ گناہ ہوئی نو یو وڑا گناہ شوا یو غٹ گناہ شوا دا غٹ گناہ مانا شوا السیئت العظیمت لو یا گناہ دا علماء پا میانس کی بیا پا دے لویوالی پا وجہ بانے دا لوی او دا وڑی گناہ دا فرق پا خاطر بانے مختلف مفہومون خلق واغستی دی چاویلی دی چه غٹا گناہ با اقی گناہ توی چه اللہ تعالی بطور خاص دا غیب وجہ بانے دا سزا یا دا عذاب وعدے وربانی کری یا چاوی غٹ گناہ بدیت ہوئی چی دا غیب وجہ بانی اللہ تعالیٰ پاغا گناہ بانی حدون نافذ کری سزاگانی والا مقرر کری او چا دا ویلی چی یاره بس دمرا دا چی هر گناه دا بلی پا مقابلی کی دا پهشوالی پا وجبانی یا دا غی دا کولو پا وجبانی سوک دا بل نا وڑکی دا یا دا بل نا غٹا دا نو یو گناه کل دا یو نا غٹی دا بل نا وڑی دا مطلب دا عام یو نسبت چی دے نو آغا نسبت اضافیت دے او کل د گناهونو د غټوالي او د وړوکوالي اعتبار دا په سړو باندې کیږي سړی دی چې څومره پوهه سړی دی نو د هغه ګناه غټه ګناه ده چې څومره کمزوری سړی دی نو د هغه ګناه امره کمزوري ده یا بعضې احوال داسې دي چې په هغې احوالو کې ګناه کول ډېر زیات بد اخلاقي او په بعضې حالات داسې چې په هغې کې ګناه کول چې دي نو هغه دومره نه ښکاري بہرحال غٹ گناہ او د وړو گناهونو تصور چې دی نو هغه د احادیثو او د قرآن د آیتونو نه باقاعده ثابت دی لکه قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که تاسو د لویو گناهونو نه ځان بچ که لنکفرن عنکم من سیئاتکم نو د به ستاسو هغه واړه ګناهونه درته معاف کړم معلومه شوه د غټې ګناه او د وړوکې ګناه په منځ کې فرق شته چې غټ ګناهونه هغه دي چې هغه بغیر د توبې نه معاف کیږي او واړه ګناهونه هغه دي چې هغه د بلې نیکۍ په وجه باندې الله فوراً معاف کوي لکه یو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی اودس وکړي ښایسته اودس او بیا روان شي جومات ته نو دی چې یو قدم اخلي او جومات ته ځي نو دا یو قدم اخیستلی د یوې ګناه د معافۍ او د یوې ګناه د معافۍ او د یوې نیکۍ د اضافي سبب ګرځېږي الله تبارک وتعالی په دې باندې یوه نیکي ورکوي او یوه سړي ته ګناه معاف کوي نو په دې باب کې احادیث هغه ذکر دي چې په هغې کې د لویو ګناهونو تذکره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړې ده او دویم پکې دي علامات النفاق منافقت نفاق وی دورنګۍ ته دومخیتوب ته چې په ظاهره باندې سړی کوي یو څه او عملاً یې بل شان دی دې ته منافقت وی دا په ظاهر باندې سړی یو څه کوي او په زړه کې عملاً بل څه دا دوه قسمه
یو سوی اعتقادی منافقت. اعتقادی منافقت دې ته وایي چې سړی د زړه نه یو غواړي، ارادتن یو کار کول غواړي، خو اصل خلکو ته د ښودنې دپاره د خپل عمل نه څه اظهار کوي. دې ته وایي عقیدتن منافق. او یو ته وایي عملا منافق. عملا منافق دې ته وایي چې د زړه نه سړی په یوه خبره باندې مطمئن یې، په زړه نه منافقت کول نه غواړي، خو عملا د څه مجبورو په وجه باندې هغه د زړه د فکر مطابق کارونه ونه کي، نو دې ته وایي عملي منافق. نو د دې عملي او اعتقادي منافقت چې دي نو د دې څه نشانات دي. هغه نشانات په دې احادیثو کې په دې باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. زمونږ استاد د پاره په دې کې د زده کړې دا دي چې دا غټ غټ ګناهونه وپېژنو، ځکه چې دا الله تعالی په ډېر توبو باندې معاف کوي. نو چې هسې نه موږ خبر نه یو په غټو غټو ګناهونو کې اخته یو. دویم دا چې د منافقت د خویونو نه او د منافقت عادتونه که په موږ کې وي، که هغه د اعتقادي منافقت وي او که د عملي منافقت وي چې هغه د خپل ځان نه وباسو. نو په دې اولنی فصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف صحابه کرام مختلف احادیث نقل کړي. اولنی حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ډېر مشهور صحابي دی، فقیه دی، په اولنو ایمان راوړونکو کې دی، چا په اولنو شپږو کې اچېلی دی، چا د حضرت عمر د زمانې مسلمان بللی دی. بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې هم شامل دی، په ټولو مهماتو کې هم شامل دی. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته بیا د حضرت عمر رضی الله عنه د دور پورې په مختلفو ذمه دارو باندې هم فایز پاتې دی. او کوفه چې د کوم ته چې مونږه عراق وایو، د عراق په علاقې باندې گورنر هم پاتې دی، او د گورنرۍ سره سره په هغه ځای کې د هغه ځای مفتی اعظم هم پاتې دی. نو هلته کې به خلکو ته دین تبلیغ به کا او خلکو ته مسائل ښودل. 500 نه زیات احادیث د دنه نقل دي. او څومره علما چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي، او هغه په عباداتو کې خصوصا په مانځه کې په فقه نقطه نظر باندې د کوم صحابي په اقوالو په افعالو باندې هغه اکثر فتوی ورکوي، نو هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی. د چې کوم خپله مدرسه په کوفه کې مشهوره وه او کوم ځای کې به خلکو ته درس کوه، نو په تاریخ کې هغه په مدرسه عبدالله ابن مسعود باندې مشهوره ده. په آخري عمر کې بیا په مدینې ته بیرته تللی دی او په مدینه کې بیا وفات دی. دغه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چونکه ډېر فقیه عالم او فقیه صحابي دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې په دې منصب باندې د فقه او د بصیرت او خلکو ته د اسلام د ښوونې لګولی و. نو په دې وجه باندې عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن عاص، دا عبدالله ګان څلور واړه په تاریخ کې د علم چې دی نو چینی او د علم هغه سټې چې دی نو هغه یادېږي. دا حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې قال رجل، یو سړی ویل پیغمبر علیه السلام ته، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے د الله پیغمبر، ای الذنب، کم ګناه، اکبرو غټه ده د نورو په نسبت، عند الله د الله په نسبت، کم ګناه د عامو ګناهونو په نسبت باندې غټه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ان قال، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ان دا خبره، تدعو الله،
تدعو لله چې ته راوبلې د الله دپاره ندن یو مقابل، ندن یو مقابل، یو شریک، چې ته د الله سره څوک شریک پیدا کړي، د الله سره څوک پیدا کړي، یو شریک پیدا کړي. وهو خلقک، حال دار دی الله ته پیدا کړی، وهو دی الله خلقک ته پیدا کړی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل د ټولو نه غټه ګناه دا ده چې د الله سره شرک وکړي. حال دار دی الله ته پیدا کړی، نو څنګه ته خپل خالق په باره کې د بل چا نه دونه تصور لري چې هغه به ګنې دومره زوروري. قال دا راوي وی ثم ایو، بیا مې ته تپوس وکړو، دې سړي بیا تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې د دین وروسته بل به کوم یوي. دا خو په عقیده کې غټه ګناه شوه، په عقیده کې د ټولو نه غټه خطا دا شوه چې سړی شرک کوي. نو په اعمالو کې غټ ګناه کومه یوه ده. نو قال وی پیغمبر علیه السلام وتوی ان تقتل ولدک، چې ته مړ کړې خپل بچی، ان تقتل چې ته مړ کړې ولدک خپل بچی، خشیته د دې یرې نه ان یطعم معک چې هغه به خوراک وکړي ستا سره، یطعم یا یطعم معک چې هغه به خوراک وکړي ستا سره، ان یأکل معک چې خوراک به وکړي ستا سره. د بچی وجل په دې بنیاد باندې وکړي چې یاره د غریبي ده، بېروزګاري ده، نو برداشت کولی نه شم، نو لهذا بچی مړ کړي. نو په اعمالو کې غټ عمل چې هغه د ګناه لوی ګناه سبب ګرځي، هغه سره خپل بچی په دې وجه باندې وجل چې دی به سبا له د سره رزق وخوري او د رزق به کم کړي، نو دا غټه ګناه ده. نو د بچی وجل چې دي، نو دام د بچی وجل چې سړی په ټوپک وړي، نو دام د بچی وجل دی چې سړی بچی پیدا کېدو ته هم پرې نه دي، اس طرح پیدا کېدو نه مخکې د مور په ګېډه کې مړ کړي. دا ټول د قتل النفس د بچی د وجلو په ضمن کې راځي. قال دا راوي وایي ثم ایو، دې سړي ته بیا تپوس وکړو چې ثم ایو د دې نه وروسته بل کوم غټه ګناه ده. قال نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل ان تزنیه، هغه دا ده چې ته زنا وکړې حلیلة جارک، د نکاح ښکلې ښځې د ګاونډي سره، یعنې ستا په ګاونډ کې یو سړی دی او د هغه زنانه ده په کور کې ده، او تا د هغه سره لار داسې اغوستې ده چې د خلکو د باندې دا خیال دی چې دا په خپل منځ کې ګاونډیان دي، د یو بل د عزت خیال به ساتي، او تا د هغه عزت چې دی نو تار کې. نو درېیمه غټه ګناه چې ده نو دا ده چې ان تزنیه، ته زنا وکړې حلیلته د بیوي جارکه د خپل ګاونډي سره. فانزل الله تصدیقها، نو الله تعالی د دې خبرې تصدیق په قرآن کې نازل کړی چې والذین لا يدعون مع الله الها آخر، مؤمنان غدي عباد الرحمن غدي چې هغه د الله نه علاوه بل څوک د الله سره نه رابلي. ولا يقتلون النفس التي، او نه وجني هغه سړی حرم الله چې حرام کړی الله تعالی الا بالتي، مگر په هغه طریقه، هي الا بالحق، مگر په حق باندې. ولا يزنون، او نه زنا کوي. په دې آیت کې الله تعالی درې څیزونه ذکر کړل، یو د الله سره بل څوک رابلل، دویم د چا وجل، او دریم زنا کول. دا درې په قرآن کې الله تعالی ذکر کړي. نو دا درې وانه ورته جواب ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم. یاد شو حضرت عبدالله ابن عمر چې دی نو هغه بل صحابي دی، مخکې د تذکره کړې وه په اول وخت کې. د حضرت عمرو ابن عاص به دی رضی الله تعالی عنہ، ډېر بزرگ انسان او ډېر لوی عالم تیر شوی دی، او په عباداتو کې مشهور عابد هم تیر شوی دی. ټول عمر به روجې نیوي، یوه ورځ روجه، یوه ورځ بوزه، تهجد تی چرته نه دي قضا شوي، حتی دا چې د واده په شپه باندې هم ټوله شپه عبادت کړو، او بیا پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ده باندې شکایت کړو چې دی ټوله شپه عبادت کوي، نو د واده پیدا څه شوه. نو دا داسې یو جل قدر صحابي رسول دی، هغه قصه کوي عن عبد الله ابن عمر، د عبد الله ابن عمر نه روایت دی رضی الله تعالی عنهما. قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی
الکبائر غټ غټ ګناهونه چې دي نو هغه دا دي. نمبر 1 الاشراک بالله، اول دا چې د الله سره سړی څوک شریک کی په ذات کې یا په صفاتو کې. دویم وعقوق الوالدین، او نافرمانی د مور او پلار. عقوق عق معنا نافرمانی کول، حکم نه منل. وعقوق الوالدین، او نافرمانی کول د مور او پلار. وقتل النفس، او دریم نمبر د چا وجل. او څلورم نمبر والیمین الغموس، یو په دروغ قسم. قسم په درې قسمه باندې. یو قسم هغه چې سړی په خبرو کې اسی وي والله قسم دی خدای ګو دې قسم ته یمین لغو وي. په دې باندې الله تعالی سني وکړم نه کوي. نیوکړه مطلب څه کفاره پې نشته او بغټه ګناه کې هم نه شامل. یو تو یمین منعقد. یمین منعقد دی ته وایي چې سړی په راتلونکي دور کې د یو کار د کولو یا د نه کولو دپاره قسم وخوري چې زما دې په خدای قسم وي زه به مثلا وریجې به نه خورم، ډوډۍ به نه خورم. اینه دې ته وایي یمین منعقد. د راتلونکي دور په یو کار باندې سړی قسم وخوري. یو ته وایي یمین الغموس. نو یمین المنعقد چې دی د هغې سزا دا ده چې سړی به 3 ورځې روژه ونیسي، یا به په 10 مسکینانو له جامې اخلي، یا به په غریبانانو باندې ډوډۍ خوراک به ورباندې کوي. نو هغه دا چې یمین غموس بیا وایي هغې قسم ته چې په هغې کې سړی صرف په دروغه باندې قسم وخوري. تیر دور کې یو کار کړی ده ته ښه پته چې دا کار داسې دی، خو د هغې په الټه مخالف باندې قسم وخوري. دې ته وایي یمین غموس. لاو قسم ورته زموږ خلک ورته لاو قسم ورته وایي. نو څلورم نمبر چې دی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوشش یمین غموس د دروغو قسم. رواه البخاري. وفي روایت، او په یو روایت کې د انس نه داسې نقل رضی الله عنه چې وشهادت الزور، د دروغو گواهی. شهادت الزور، خو دا شهادت الزور ټکی چې پکې راغلی دا په کوم ځای کې راغلی؟ دا وایي بدل الیمین الغموس. د یمین غموس په هغې روایت کې نشته او شهادت الزور دی پکې. نو اوس د شهادت الزور ټیک دی که یمین الغموس ټیک دی؟ دواړه ټیک دی. هغه هم ټیک دی او دا هم ټیک دی. کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم ویلي او دا یې ویلي. پوه شئ په خبره باندې. متفق علیه دا حدیث په دواړو کتابونو د احادیثو بخاری او مسلم کې نقل کړی شوی دی. وعن ابي هريره، د حضرت ابو هريره نه روایت دی، مشهور صحابي رسول الله، مخکې تعارف د دې ذکر شو. قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اجتنبوا، ځان بچ کړئ. دلته ګوره په دې مخکې حدیثونو کې 3 ذکر شو، په اولني کې څو 3. یو دا چې ان تدعو لله ندا وهو خلقك، دویم څو ان تقتل ولدك خشیت ان یطعم معك، او دریم دا چې ان تزنی حلیلة جارک، او څلورم په دې بل حدیث کې بل سیوا شو چې یمین الغموس. څلور شو. او پنځم ورسره بل سیوا شو چې حقوق الوالدین. اوس په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 5 په ځای و ذکر کوي. سوی اجتنبوا، ځان بچ کړئ، السبع الموبقات، و ګناهونه چې هغه هلاکونکي دي. هلاکونکي دي، مهلکات دي، یعنی کبایر دي. الکبائر غټ غټ ګناهونه دي. قالو چاوته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما هن، دا کم کم دي چې ځان ته بچ کو؟ قال پیغمبر علیه السلام وی الشرک بالله، یو خدای الله سره شرک کول دي. دویم والسحر، جادو کول، که هغه ښځې کوي که سړی کوي، وړوکی جادو کوي که غټ جادو کوي، د ګپ دپاره کوي که د حقیقت دپاره کوي. جادو په خپل ځای باندې غټه ګناه ده. علماء یې سزا ذکر کړې چې وجل، جادوګر دې وموندو سر ته کټ کړ. نو الشرک بالله، اولنی د الله سره شرک کول. دویم جادو کول، څه شی؟ جادو کول. دریم وقتل النفس، وجل د انسان، التي هغه انسان حرم الله چې الله حرام کړی د هغه وجل الا بالحق، مگر په حق وجل کېدی شي. او څلورم واکل الربا، او سود خوړل. او پنځم واکل مال الیتیم، او خوړل د مال د یتیم. او شپږم نمبر والتولی یوم الزحف، او شپږم نمبر تیښته د جنگ په ورځ. والتولی، او تیښته په شا کېدل، یوم الزحف،
د جنگ په ورځ د جنگ په ورځ د جنگ د میدان نه تېښته دا شپږم نمبر غټه ګناه ده. او اووم نمبر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف وایي د زنا الزام لګول. تاسو ګورئ دا ښځې چې دا خپل منځ کې باس کوي خورې خبرې هغه پلانۍ ښځه چې ده نو هغه داسې توره شوې ده یا پلانۍ سړی داسې تور شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د غټو ګناهونو نه یوه ګناه غټه ده چې سړی په زنانو باندې په غافلو زنانو باندې په مؤمنانو زنانو باندې د زنا څه ولګوي الزام ولګوي. وقذف المحصنات او الزام د زنا لګول په پاک دامنو ښځو المؤمنات چې هغه مؤمناني الغافلات او هغه د دې الزام نه صحیح ناخبرې هغه به ځان خبر نه یو تا پسې شل نمونه تړلي نو دا و هلاکونکي شو. دغه شانې حضرت ابو هريره نه بل حدیث نقل له فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یزنی الزانی حين یزنی کله چې زناکار سړی زنا کوي نو په دغه وخت کې وهو مؤمن او د مسلمانی داسې نشي کېدی. لا یزنی زنا نه کوي الزانی زناکار سړی حين یزنی کله چې دی په زنایي وهو مؤمن او د مسلمانی مطلب څه یعنی چې کله یو سړی زنا کوي د زنا په ټیم کې د ده نه ایمان څه شوی رخصت شوی دی مسلمان نه وي که په دغه ټیم کې دی مړ شو چا ووجو په ټوپکې وشتو په دغه ټیم کې یا چې په خپله ساه لاړه نو دی د مسلمانۍ په ځای باندې څه مړ دی کافر مړ دی. او دا خو مونږ زده کړي دي چې یاره په ګناهونو باندې سړی مونږ کافر کولی نه شو کافر نه شي حسابولی نو دلته ولې ذکر کېږي دا دلته ځکه کې ذکر کېږي چې دی عملا په زنا کې اخته دی او مؤمن دی او په دغه وخت کې د ده نه روح لاړ نو دا ځکه د مسلمان د دنیا نه لاړ چې دی په پوره یقین سره د الله تعالی حرام کړي څیزونه چې دي نو هغه حلال ګڼي او د توبې توفیق ورته میلاو نه شو نو غټه ګناهونه کبایر ګناهونه معاف کېږي په څه باندې چې کله سړی د هغې نه توبه وباسي. یو دویم ولا یسرق السارق او غلا نه کوي غلا کوونکی سړی حین یسرق کله چې دی غلا کوي وهو مؤمن چې دی د مسلماني د مسلمانۍ یو سړی غلا کوي په دغه ټیم کې د ده نه مسلماني څه شوي اوچت شوي. ولا يشرب الخمر حين يشربها او نسکی شراب حين يشربها کله چې سکی دی وهو مؤمن او دی مسلماني یعنی یو سړی چې کوم وخت کې دا شراب سکی په دغه ټیم کې د ده نه ایمان څه شوی اوچت شوی. ينتهب نهبة ولا ينتهب نهبة او دی حمله نه کوي په چا باندې حمله کول يرفع الناس الیه فیها ابصارهم چې راوچت کي د طرف ته خلق ابصارهم خپل نظرونه حين ينتهبها کله چې د حمله کوي په چا باندې وهو مؤمن او د صحیح مسلمان یعنی په مسلمان باندې لاس اوچتول د وجلو د پاره په دغه ټیم کې هم دنه مسلمانۍ څه شي اوچته شي. ولا يغل احدكم حين يغل او کله چې څوک غلول کوي غلول وایي اجتماعي مال نه خیانت کول نو په دغه ټیم کې چې سړی غلول کوي خیانت کوي اجتماعي مال کې کرپشن کوي نو په دغه ټیم کې هم د ده نه ایمان څه شوی اوچت شوی. وإياکم فإياکم نو ځان ساتئ د دې څیزونو نه ایاکم ځان ساتئ د دې څیزونو نه د دې عملونو نه ځان بچ ساتئ چې په غټو ګناهونو کې ککړ نه شي. متفقون علیه. وفي روایت نو په بل روایت کې د الفاظ د ابن عباس نه داسې نقل دي چې ولا يقتل حين يقتل او دی وجل نه کوي حين يقتل کله چې دی وجل کوي وهو مؤمن دی مسلماني. قال عکرمه حضرت عکرمه فرمایي قلت لابن عباس ما ابن عباس رضی الله عنه ته وې كيف ينزع الايمان منه یاره چې تاسو وایئ چې د ایمان پکې نشته نو د ایمان د سړي نه څنګه وځي. قال نو عبد الله ابن عباس ورته هکذا داسې نه دا دواړه ګوتې په دواړه لاسونه په بل کې دا ګوتې چې ورکړي او به دا ګوتې بل نه څه به لیکړي ویني د سیتو ول د ایمانو دي کړه دواړه ګوتې تاسو دا ګوتې په ګوتو کې دواړه په یو بل لاسونه کې ورکړي داسې او بیا چې دا ګوتې یو بل نه بیلین ویني د سیتو وځي کنه رق شانتي ستوځي نو ایمان د مسلمان نس شي په دغه ټیم کې وځي. شبک بین اصحابه خپل ګوتې په یو بل کې ورننيسته او ثم اخرجها او به یو بل نه وېسته په انتابا کله چې د دې نرسته توبه وباسي عاد الیها کذا نو د قشان ورته ایمان بیر تراشي چې توبه وباسي ایمان ورته بیر تراشي
په دې وجه باندې هر وخت توبه ایستل پکار دي، هر وخت ایستل پکار دي توبه، او دا الفاظ په جبه جاری ساتي په زیر دي چې یو بل سره سړی خبرې کوي، سندره وي اسی پزول خبرې کوي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، یا استغفر الله استغفر الله. یا په پښتو کې سړی وي یا الله دا ګناه مې کړې توبه مې د بیا به نه کوم، دې ته سوې توبه وکړي. ثم عاد الیه، بیا راوګرځي الله طرف ته، الله نو د ایمان هم بیرته تقشن راوګرځي. وشبک بین اصحابه، او بیا یې ورکړي دا ګوتې په خپل منځ کې. وقال ابو عبد الله چې کوم په امام بخاری باندې مشهور دی، هغه وایي چې لا یکون هذا مؤمنا، دا سړی مسلمان نه تامن پورا، دا سړی پورا مسلمان نه دی، ولا یکون له نور الایمان، او د دې سړي سره د ایمان رڼا نشته چې په هغه کې دا غټ غټ ګناهونه کوي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه بل حدیث نقل لے، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلیو چې آیت المنافق، نشانه د منافق سړي ثلاث درې غټ ګناهونه مو ویل، د منافقت نخي، د منافقت نخي کمی کمی دي، پیغمبر علیہ السلام یې درې د منافق سړي نخي دي کمی کمی. وزاد مسلمون، او مسلم پکې د الفاظ هم نقل کړي چې ان صام وصلى، اگر چې منظم کوي او روزم نیسي. وزعم انه مسلم، او د خیالي چې مسلمان دی خو بیا هم د سره منافق دی. ثم اتفقا، بیا متفق شوی دی امام بخاری او مسلم په دې الفاظو چې هغه کم کم ټکی اذا حدث كذبا، کله چې قصه کوي دروغ وي، په قصه کې څه کوي دروغ وي، دا منافق نه خېد. الله دې ته وساتي، الله دې راته معفو وکړي. دا کارونه مونږ ټول کوو، که نارینه دي که زنانه دي، که مولیان دي که امیان دي، یا الله تعالی ته مونږ وساتي. الله جبم د داسې دروغ نه وساتي چې خبرو کې د ځانت په دروغ پکې راجمع کو، د خبرې د خوند جوړولو د پاره. نو اذا حدث، کله چې خبره کوي کذب دروغ وي. دویم صفت سره و اذا وعد، کله چې وعده وکي اخلف سرته نه رسي. اذا وعد، کله چې وعده وکي اخلف، یعنی مخالفت کوي، یعنی هغه وعده لپاره چې کوم ټیم خو دی هغه سرته نه رسي. او دریم نمبر چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و اذا اؤتمن، او کله چې بده اعتماد وکړي شي، امانت وسره کوي خو دی شي خان دی پای کې څه کوي خیانت کوي. درې صفاتونه شو. من کا عبد الله ابن عمر دا حدیث نقل کوي او باقي کې بل څه سوا کوي. دا حضرت عبد الله ابن عمر وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اربع سلور خيونه دي، من کم سړی کن چی فيه پاغه کې دا سلور خبره کان منافقا خالصا، دا بسوچه منافق، دا بسې منافق خالص منافق وي. ومن كانت فيه خصلة منهن، او پچا کې چې ردین یو خوې كانت فيه خصلة من النفاق، پدې کې به د منافقت یو خوې حتی يدعها تر دې چې دغه سکی پرېږدي. چا کې یو خوې دی نو دا دی یو خوې والا منافق دی، چا کې دو دی دو خوې والا منافق دی، چا کې درې دی درې خوې والا منافق دی. چې پچا کې دا څلور ونه دي نو کان منافقا خالصا، دا بیا سره منافق خالص دی. نو من كانت فيه خصلة منهن، پچا کې یو خوې كانت فيه خصلة من النفاق، پدې کې یو خوې د منافقتي حتی يدعها تر دې چې پرېږدي. هغه کم دی اذا اؤتمن، کله چې د اعتماد په وکړي شي خانه خیانت کوي. و اذا حدث، کله چې خبره کوي کذب دروغ وي. و اذا عاهد، کله چې معاهده کوي غدره نو څه کوي مخالفت کوي. و اذا خاصم، او کله چې په جنگ شي یو بل څخه فجر کنځلې کوي. تاسو ګورئ خدیم چې کله په جنگ شي یو بل څه نشي کولای نو بیا یو بل توري، او سړی هم چې کله یو بل ته څه نشي ویل بیا یو بل ته کنځلې کوي. دا د منافقت څلور نښې دي. الله تعالی دې موږ ټول وساتي. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په دې سلسله کې فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مثل المنافق، مثال د منافق سړي کشات العایرته، پشان د هغې ګډې دی چې وارې راوړی. شات وی ګډې ته، العایرتي او وار والا ګډې ته. وار والا ګډه دې ته نه ګوري چې د کم کنډک سره د کم مالک سره راغلی وه، بس چې په کومه
مرمه کې ګړي دی هغه ګډ طرف ته منډه وي. نو منافق سړی چې دی نو دام دې ته نه ګوري چې حق سړی او ناحق سړی، هغه دې ته ګوري چې د مفادات د کم ځای نه پوره کېږي. نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل المنافق، مثال د منافق سړي کشاتې په شانتې د هغې ګډې دی العایرتې چې وارې راوړی بین الغنمین په مین د دوو ګډانو کې تعیر الی هذه کله د یو طرف ته بړار کوي ورځي و مرتن یو ځل و الی هذه مرتن او یو ځل دی بل ته هغه دوه غنمین چې یعنې دوه ګروپونه چې کوم دي دوه کنډکونه د ګډو چې دي نو کله د یو ته ورځي چې هلته کې ګډ وویني او چې کله په هغې کې ګډ نه وي بل دی کې ګډ وي بیا هغه بل ته ورځي. دغه شان د منافق سړي مثال دی چې منافق سړی خپل مفاداتو ته ګوري، د هغه سره نه د ایمان غمي نه ورسره د اسلام غمي نه ورسره د قام او د کلي د عزت غمي، بس خپل مفاداتو راغستی. نو مسلمانانو له پکار دی چې د خپلو مفاداتو په ځای باندې د قوم د علاقې د انسانیت او د مسلمانانو د عزت خیال وساتي. الله دې موږ ټولو د عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ د کبایرو ګناهونو نه او د منافق د خویونو نه بچ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله.